قرآن مجید نازل شو هغه سره د مدرسې او د مسجد حکم د طرف راغی د وجود سره ثابت شو. دیو جنا څومره چې قرآن تعلیم ضروري دی احادیث مبارکه ضروري دي دغه سي د مدرسې وجود سره ضروري دی. ودې آیات کې الله رب جلاله فرمایي ويعلمهم الكتاب والحکمه دیو ته احادیث ورخاري. زمون عقیده دا ده څنګه چې الله د طرف نه قرآن نازل شوی د وحي مطلوب ورته وایو دغسې احادیث دا وحي د نبي علیه السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى پیغمبر چې کومه خبره تاسو د دې نه د الله د طرف نه وحي امور غیر مطلوب ورته وایو چې د دې تلاوت نه کې قرآن مجید د الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه او وحي غیر مطلوب چې حدیث ورته وایي د دې معنا او مفهوم د الله د طرف نه دی الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن لپاره شرح او تفسیر دی. بل ځای کې الله رب الجلال فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم چې ته خلکو ته بیان وکړې تفصیل وکړې وضاحت وکړې هغه څه چې دوی ته نازل شوي چې خلکو ته نزل الیهم چې کوم دیو ته نازل شوي دي یعنی گویا قرآن مجید د باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شارح دا مفسر احادیث د نبی علیه السلام د قرآن د باندې تفسیر او شرح د قرآن متن دیو جن دیو چې یو فکر سره او چې د مولانا شاکر و اخر د ذهن کې دا وراچي وای دیو قرآن د احادیثو محتاج کړي الله قرآن د احادیثو نه محتاج لیکن موږ مسلمانان انسانان په ټول د قرآن کې احادیثو ضرور محتاج او دا خپل قرآن مجید واجب کړی دا لتبین للناس ما نزل الیهم پیغمبر چې د دې ته بیان وکړي وضاحت وکړي تفسیر وکړي شرح وکړي هغه چې موږ دې ته نازل کړي د دې شارح او مفسر رسول الله صلی الله علیه وسلم او یقین وکړه وڅوله په اعتمادي په حدیثو باندې جوړي مخکې زموږ کې بزر احادیثو په حجتیت باندې خبره وکړه لیکن دغه خبره یاد ساتئ یو څوک چې حدیث نه مني هغه قرآن د سره نشي منلی اول و حدیث باندې بیا قرآن اسی نن کې یو څوک تاسو ته راځي تاسو ته وایي ویره دا تاسو چې کوم منځونو کې بدعت په ځای نه ورم درسه هغه ولې نه ودی ځکه قرآن کې اقیم الصلاۃ راغله د چې تاسو مونږ کوي وایي مونږ کوي لیکن د پنځو منځونو ذکر نشته دی دا د منځ د رکعاتونو تفصیل نشته دی دا د منځ د احکاماتو تفصیل نشته دی دا قرآن کې نشته دی دا حدیث کې بیان دی فقهاو بیان کړي دي اوس باندې بیا وبل یو راپورته شي او تاسو وایي چې زکات منم لیکن دا تفصیلات د زکات نه ورم کوم چې تاسو وایي هغه ولې نه بری ذکر دې ذکر قرآن کې نشته دی دا هغه حدیثو کې ذکر دي فقهاو دي مولایانو ذکر کړي سبا ته بل بازي زهاج بنما لیکن د حج دا تفصیلات چې کوم تاسو کوي دا دغه ولې نه بری ذکر دې ذکر قرآن کې نشته دی دا هغه حدیثو کې ذکر دي دا مولایان فقهاي ذکر دي دا سره نه بنما سبا ته بل بازي تاسو کوي چې سود حرام بدلا لیکن د سود دغه تفصیلات چې دا مولایان یې کوي دا نورم بابا ولی نه بری ذکر دې ذکر قرآن کې نشته دی دا خو دغه مولایان دغه فقها ذکر کې هغه زبدل نه ته سوچو چې ستاسو کو ټول کړم کو بنیادو وته دلته دیو جن احکامات شاتر په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې ذکر شوی تکینا دو درې زبر د قرآن مجید کلاو کا احادیث لري کې استقرار دی دیو جن علماء وی څنګه چې قرآن نازل شوی دی دغه سره قرآن سره وحي نازل شوی دی وحي غیر مطلوب چې حدیث ورته ویل کی قرآن مجید یو ځای تاسو راوخت دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن يتبع الرسول قرآن موږ د بیت المقدس قبله نو مقرر کړی مګر د دې لپاره چې په دې کې د مؤمن او د منافق تمیز وشي پہچان وشي څوک د الله حکم مني او څوک په خپل خواهشاتو رسول وشي دلته الله وی بیت المقدس قبله مونږ ګرځولې وو قرآن اول تا اخر ټول چاڼ کوو چرته بیت المقدس د قبله ګرځولو دې طرف ته مخکوله حکم قرآن مجید کې نشته نه په حدیثو کې ذکر معلومه شو هغه دې مو ودی راغلي د ودی دې مطلوب قرآن